أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. دينا مخي آياتنا مباركة كده مكذبين قرآن ذكروا چکم خلقو دو قرآن تکذیب کو او قرآن تنعوذ بالله دا الله کتاب نبی دا آغا خلقو ذکرو اس پدی آیتونو کی دا آغا خلقو ذکر دے چاہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا اللہ نبی او دا اللہ رسول نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکذیب کی دا آغا خلقو ذکر دے چونکہ دا ایمان دا پارا شرط دا دے چی وزڑے آغا با قرآن ایمان روڑی چی دا قرآن حق و سچ کتاب دے دا اللہ دا طرف نراغل دے آغا با جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندیم کامل ایمان روڑی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نبی دے او دا قرآن پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندی اللہ رب العزت نازل کر دے کہ سڑے آغا داوی چیز قرآن منم خدا نبی نمنم نو دا سڑے مسلمان نبی او کہ سڑے ہوئی چیز دا نبی منم خدا قرآن دا دا اللہ کتاب نہ دے نو دا سڑے مسلمان نہ دے شرط دا دے چپا دوارو باندی با ایمان روڑی او دوارو بمنی وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ کدویستا تکذیب کی اے زمان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم او دو داوی چتو نبی نہیں او تا تا نبوت سنگا ملاو شو دا خو یو بعید خبر ده لری خبر ده او دا خو د تعجب خبر ده چې یو انسان له الله نبوت څنګه ورکړ عام طور سره چې خلکو په نبوت باندې اعتراض کړ دي نو اول نشانه د دوی دا وه چې دا خو بني آدم دی دا خو انسان دی او د انسانانو د جنس نه دی نو دا نبی څنګه کیدی شي د دې صورت په اول کې هم دا خبره ذکر شله اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ایا دا خلق تعجب پدی وجه باندې کوي چې موږ یو انسان ته یو بنده ته یو سړی ته چې د دوی د جنس نه دی موږ ورته وحی کړدا نو دو ځکه دا اعتراض چتی او دوی دا تعجب کوي خدا الله رب العزت دا قانون دی د نبوت متعلق چې نبوت الله تبارک وتعالی د انسانانو په جنس کې خده او بیا صرف اور صرف نارینه الله رب العزت انبیاء لیږي په زنانو کې څوک نبی نه د جوړ شي او د انسانانو د جنس نه بار لکه فرشتي یا پیریان وغیرہ په دې جنسونو کې هم نبی نه دی راغلی نبی صرف د انسانانو د جنس نه راغلی او د سړو نه نارینهو نه نو که دا خلق ستا تکذیب کوي اے محبوب صلی الله علیه وسلم او ستا د نبوت نه دوی انکار کوي نو ته ورته ووایه لی عملي ولکم عملکم زه خو لګیا یم په یو طریقه باندې عمل کوم او ما ته چې الله کوم احکامات لیږلي دي هغه پوره کوم الله کومه طریقه راکړې ده په هغه طریقې باندې لګیا یم او تاسو هم په یو طریقې باندې لګیا یې عملونه کوئ ستاسو دپاره هم یو دستور دی یو طریقه د په هغې تاسو هم لګیا یې نو ستاسو طریقه ستاسو شلله او زما طریقه چې ده هغه زما انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون زه بیزاره یم ستاسو د هغه عملونه او تاسو زما د عملونه بیزار یې زما چې کوم عملونه دي په کوم طریقې لګیا یم او کوم قانون او کوم شریعت الله رب العزت مال راکړ دی او د هغې مطابق زه عمل کوم نو د دې تپوس به تاسو نه کیږي او تاسو چې کوم عملونه کوئ ګناه کوئ نافرمانیانې کوئ شرک کوئ کفر کوئ نو ما خبردار کړلی اوس ستاسو دا شرک ستاسو دا ګناه ستاسو نافرمانیانې ما ته ضرر نشي رسولی
او د دې په بدلی کې به زه نه نیسلی کېږم. لکه بل ځای کې راځي ولا تسألو عن اصحاب الجحیم، تا نه به د جهنمیانو متعلق تپوس نه کېږي. قانون دا دی، حدیث کې راځي یو سړی یو ګناه وګوري، د ده په مخه یو ګناه کېږي نو د دې لاس سره منې کړي. لاس سره د ده طاقت نه وي نو د دې ژبې سره منې کړي. ژبې سره د ده طاقت نه وي نو په زړه کې دې ورته بد وي. لکه یو ګناه دی، زوی یو ګناه کوي نو پلار طاقت شته چې لاس سره یې منې کړي. یا یو ملک کې خلق یو ګناه کوي نو د بادشاه طاقت شته دی چې لاس سره یې منې کړي. صاحب اقتدار وي، عہدیدار وي نو د هغه طاقت وي. لکه څنګه چې د ډنډې په زور سره په دې ملک کې په کورونو کې جوماتونه بندېدلل، او د ډنډې په زور سره بازارونه بندېدلل، او د ډنډې په زور سره خلق هغه د کورونو کې منې کول بار ته یې نه پرېښودلل، نو طاقت و که نه؟ طاقت سره دا کارونه کېدلی شلل. نو طاقت سره دا کارونه بادشاه کولی شي چې کوم سړی مونځ نه کوي هغه له سزا ورکړي چې ته مونځ ولې نه کوي. یو سړی بدکاري کوي هغه له سزا ورکړي، یو سړی شراب څکي هغه له سزا ورکړي، یو سړی غلا کوي هغه له سزا ورکړي. طاقت شته دی، لاس سره منې کولو طاقت شته دی نو لاس سره دې منې کړي. حدیث کې راځي. دویم ژبې سره منې کول. د لاس طاقت نشته دی، عام سړی دی طاقت یې نشته دی، که بل سړی لاس سره منې کوي نو نقصان به جوړ شي، جنګ جګړه به جوړه شي، فساد به ترې جوړ شي. ژبې سره دې ورته وینا وکړي. او د وینا طریقه دا ده ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه، ښایسته انداز سره، ښایسته طریقې سره چې ګوره دا کار د ګناه کار دی، دا موږ دې کول پکار، الله موږ دې نه منې کړي یو، زموږ محبوب صلی الله علیه وسلم موږ د دې نه منې کړي یو. قرآن او حدیث د دې اجازت نه راکوي، او دا زموږ دپاره ګوره د ذلت سبب جوړېږي، د رسوایي سبب جوړېږي، او آخرت کې به ناکامه شو، نو دا کار نه دی کول پکار. دا طریقه د ښایسته طریقه، ښایسته طریقې سره دی پوه کړي. او یو دا هم طریقه ده چې دا کار ته کوي ګناهګار فاسقه فاجره ګناهګاره نافرمانه، نو هغه به رد عمل کړي د دې. بیا دی ورته ته فاسق یې، ته فاجر یې، ته ګناهګار یې، ته یو ګناه کوي، دا د ګناه کار دی او دا داسې دی، دا داسې دی، نو دې سره به هغه سړی منې نه شي، الټه د ده په ضد کې به په هغه کار کې نور هم ترقي وکړي، په هغه ګناه کې به نور هم ترقي وکړي، زیات به کړي. او که ښه طریقې سره د هغه ته وینا وکړله نو ښه طریقې سره به هغه ومني ومه، که ویې نه منله نو دا خپله ذمه خلاصه کړله، د ده ذمه خلاصه شله. او درېیمه طریقه دا ده چې یو ځای کې دی که چېرته ژبې سره هم وینا کوي نو نقصان پیدا کېږي، نو دی دې کم از کم په زړه کې دې ته بد وایي چې دا کار د ګناه کېږي، د نافرمانۍ او دا بد کار دی. نو چې کله سړي خپله دا ذمهداري پوره کړله نو بس دې نه وروسته بیا دې نه تپوس نشتی. انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، زه تاسو نه بیزاره، تاسو زما نه بیزاره، بیا تپوس نشته دی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې حق ادا کړی، هر یو نبی داسې کړی. او نبی داسې ځای کې مخلص سره وینا کړی چې کوم ځای کې نبی ته تکلیف رسېده، کوم ځای کې په نبی باندې ګزارونه کېدل، کوم ځای کې نبی لهو لوهان کېده، هغه ځای کې هر یو نبی وینا کړې ده، په نبی باندې تکلیف هم راغلی دی، مصایب هم راغلی دي، حالات راغلی دي، لیکن نبی خاموش نه دی پاتې شوی. او دا مسله ده د نبی په مخ کې یو عمل کېږي او نبی په هغه عمل باندې رد ونه کړي، لکه یو ناکاره عمل دی یا یو داسې عمل دی چې د هغې شریعت سره تعلق نشته دی، د نبی په مخه وشو او نبی په هغې باندې نکیر ونه کړ، په هغې رد ونه کړ او دا یې ونه وی چې دا کار مه کوه، نو هغه بیا د دین حصه جوړېږي. لکه دې ته تقریري طریقه ویل کېږي، تقریري حدیث. بعضې اوقاتو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو یو عمل نه دی کړی، ولې یو صحابي کړ دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغې باندې رد نه دی کړی، صحابي ته دا نه دی ویلي چې دا کار مه کوه. یو نیک عمل صحابي کړ دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم منې کړی نه دی، بس هغه هم سنت دی، سنت طریقه ګرځېدله. نو نبی هغه چېرته هم یو کار چې هغه ناجایز وي په شریعت کې نه او د نبی په مخه وکړلی شي، نو نبی په هغې خاموش نشي پاتې کېدلی، دا قانون دی، نبی فوراً په هغې باندې رد کړي.
لکه موسی علیه السلام چې کله خضر علیه السلام خواته لاړ د شاګردۍ دپاره چې زه به شاګرد یم خضر علیه السلام 3 کارونه وکړل موسی علیه السلام په 3 واړو باندې اعتراض وکړو ځکه چې نبي غلی نشي پاتې کېدلی خاموش پاتې کېدلی نشي نو موسی علیه السلام په 3 واړو باندې اعتراض وکړو قانون دا دی چې یو معاشري کې یو ګناه کېږي او د سړي لاس سره منې کولو طاقت نو لاس سره به منې کوي ژبې سره به منې طاقت ژبې سره به منې کوي ژبې سره نشي منې کولی زړه کې به ورته بد وي د ده ذمه خلاصه شله اوس هغه سړی ګناه کوي نو هغه به جهنم ته ځي دی په هغې کې نه نیسلی کېږي چې دا سړی ولې جهنم ته روان دي ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون الله رب العزت خپل نبی ته خطاب کوي چې زما محبوب صلی الله علیه وسلم دا خلق چې کوم ستا تکذیب کوي نعوذ بالله تا ته دروغجن وي نعوذ بالله ستا د رسالت نه انکار کوي دو تا ته غوږ ږدي ستا کتاب اوري ستا قرآن اوري ستا د ژبې نه چې د قرآن کوم آیتونه تلاوت کېږي دا اوري لیکن دو د زړه په غوږونو باندې هغه نه اوري نو قبلي نه تسلیم کوي نه نور ستا مسله دو واوري افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون د دو مثال د کڼو دی آیا چې یو سړی کوڼ دی نو ته به ورته واورئ د اورولو طاقت بیا ته لري نه لري نو دو داسې دي لکه یو سړی چې کوڼي ته به ورته وینا کوي او هغه به یې اوري نه نو چې نه اوري ته ورته اورولی نشي دغو په غوږونو باندې بظاهر اوري لیکن زړه ته یې نه کوزوي نو د دو مثال د کڼو شو چې لکه کوڼ نه اوري کوڼ ته څنګه یو خبره فایده نه ورکوي نو داسې د کافرو ته ستا کلام او ستا خبره فایده نه ورکوي ومنهم من ينظر الیک او بعضې د دونه داسې دي چې هغو تا ګوري تا ویني او چې کوم صفات ستا د نبوت او د رسالت مخکې کتابونو کې وو هغه صفات دو ولیدل لیکن د دې باوجود دو د ضد د وجې نه او د عناد د وجې نه ایمان نه راوړي افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون آیا ته به ړوند ته لار وښایي چې هغه لیدل نشي کولی یو سړی ړوند دی سترګې کار نه کوي او ته ورته وایي چې داسې سم ځه او بیا ښي طرف ته تاو شه او بیا ګز طرف ته تاو شه ستا کور ته دا لار تلله نو هغه ته خو ښکاري نه که یو سړی ورته ډېره لار ښیي ولې ښکاري خو نه هغه ته نو د دې کافرو مثال د ړندو دی که ته ورته د هدایت لار ښیي نو دا خو ړانده دي دو خو د هدایت لار ګوري نه ویني نه یعنی ظاهر سترګو سره خو دو ګوري ظاهرو غوږونو سره خو دو اوري لیکن په زړه سره دو اوري نه او په زړه سره دو ګوري نه نو چې زړه سره نه اوري او نه ګوري نو دا محروم پاتې کېږي د دو مثال د کڼو او د ړندو دی لکه دا په زړه باندې کاڼه دي او دا په زړه باندې ړانده دي او د هدایت په اسبابو کې یو سبب چې دی هغه د انسان زړه دی چې څو پورې د انسان زړه فیصله نه کړي د انسان د ایمان نه قبلي د هدایت نه قبلي چې د زړه فیصله وکړه چې قبول کړي دی به قبول کړي او حدیث کې راځي چې د انسان په بدن کې یو ټوکړه داسې ده د غوښې ټوکړه که هغه ټوکړه چېرته سمه شله نو دا ټول بدن به سم شي که هغه ټوکړه خراب وي نو دا ټول بدن به خراب وي او حدیث کې راځي الا وهي القلب هغه زړه دی که زړه د انسان سم شو او د نیکیانو طرف ته واوړېدو نو لاسونه به هم نیکیانې کوي خپې به هم نیکیانې کوي سترګې به هم نیکیانې کوي ژبه به هم نیکیانې کوي او که زړه یې بد شو ګناهونو طرف ته واوړېدو نو بیا به یې اعضا ګناهونه کوي او حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دعا غوښتله چې ای د زړونو اړونکې زما زړه خپل په اطاعت باندې واړوه او ای د زړه کلکونکې زما زړه خپل په دین باندې کلک او مضبوط کا ای د زړه اړونکې زما زړه خپل اطاعت باندې واړوه یا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك او اې د زړه کلکونکې یا مضبوطونکې زما زړه خپل په دین باندې کلک او مضبوط کا چې زه ستا په دین باندې قایم او دایم نو که د انسان زړه داسې چې دې سره دی لیدلل کوي او دې سره دی اورېدلل کوي نو دی به هدایت قبول هم کړي او دی به په هدایت باندې زندگی تېره هم کړي که د زړه اورېدلل او لیدلل نه کوي نو دی هدایت نشي قبلولی او په هدایت زندگی نشي تېرولی وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم او که چرته دوی ستا تکذیب وکړي ای زما محبوب صلی الله علیه وسلم نو ته ورته وایه چې ما له زما عملونه دي او ستاسو دپاره عملونه ستاسو
انتم بریئون تاسو بیزاره یی بری یی مما اعمل د هغه عملونه چې زه کوم وانا بریئ او زه بیزاره یم مما تعملون د هغه عملونه چې تاسو یې کوئ ومنهم من یستمعون او بعضې د دوی نه هغه څوک دي چې دوی غوږ ږدي الیک تا ته اوري تا افانت تسمع الصم آیا ته اورول کولی شي کڼو ته ولو کانوا لا یعقلون اگر که دوی عقل نه لري ومنهم من ينظر الیک او بعضې د دوی نه هغه څوک دي چې دوی لیدلل کوي تا ته هغه څوک دي چې لیدلل کوي تا ته افانت آیا پس ته تهدي العمي ته لار ښودلی شي ړندو ته یا دا چې ته هدایت ورکولی شي بې هدایته خلقو له ګمراهو له ولو کانوا لا یبصرون اگر که دوی لیدلل نه کوي نو چې دوی لیدلل نه کوي ته ورته لار نشي ښودلی چې دوی هدایت نه قبلوي نو ته له په زور هدایت نشي ورکولی